السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو په سوات چارباغ کې عزتمنو درې ماشومان او یوه مور عزتمنو ډېره سخت بېدردۍ سره مړه شوي دي چې عزتمنو په دې کې مور ډېره زیاته سخته زخمي په حالات کې هسپتال ته لېږلې شوې. راځئ مینوال چې دا واقعه په کوم ځای کې شوې ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. موږ دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي وکړم، تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلې نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ووایي. عزتمنو اوس تاسو دغه شانتې د ګیس د وجې نه غټې حادثې مخې ته راځي چې نن څنګه عزتمنو سوات په چارباغ کې درې ماشومان چې دی نو عزتمنو دا ډېره سخت بېدردۍ سره قتل شوي دي. د دغه د وجې نه عزتمنو چې دوی سره یوه مور هم ده، هغه الله تعالی بچ کړې ده او ډېر په بد حالات کې ده او هسپتال ته وړې شوې ده. مینوالو نن سبا یخني ده، که د یخنۍ د وجې نه ځان ته خلک کمرې ګرمۍ چې کمرې ګرمې نه وي نو حتما ماشومان به درته بیماران وي، بیا به سهار وختي هسپتال ته به یې وړي او ډاکټر ته به یې ښیي. نو عزتمنو هر یو کس چې دی نو خپلو ماشومانو د وجې نه ځان ته کمرې ګرمې ساتي. کمرې د ګرمولو د وجې نه عزتمنو دغه حادثه مخې ته راغلې ده چې عزتمنو نو چې دغه ګیس نه لیک تلو، دغه د وجې دغه د لیک د وجې نه عزتمنو دغه درې ماشومان ډېره سخت مړه شوي دي. دغه ډېر په بد حالات باندې وو. عزتمنو چې دوی سره یوه مور هم وه، دغه درې ماشومانو سره یوه مور هم ده چې مور ډېره زیاته سخته په بد حالات کې ده، زخمي حالات په هسپتال کې پرته ده. دواګانو کې یا ساته چې الله تعالی وله صحت ورکړي او الله تعالی وله ژوند ورکړي. زموږ د عزتمنو ته نن ورځې معلومات د دې پورې د نوي معلوماتو په اړه د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلې نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.